بسم الله الرحمن الرحیم. درس نمبر 54 صفات لازمه غیر متضاده. څه تعریف دی؟ هغه صفت او چل او کار طریقه چې لازمی خو وي خو د هغې ضد چې دی دا په حقیقت کې اصطلاحا عقلا موجود نه وي، ضد حقیقتا موجود نه وي او عقلا هم موجود نه وي او اصطلاحا هم، لکه مونږ وایو چې مثال په طور باندې تاسو ته ما ویلي لاس د هغې په مقابل کې د سړي ذهن له خپه راځي، او که زه وایم پوزه نو نه پوزه تاسو ووایې، نه پوزه. دا نه پوزه حقیقت کې څه شی نشته دی، اصطلاح کې چا نوم هم نه پوزه سره ایښی نه دی. دغه شانتې نو دا د هغې هغه اووه دي. هغې کې اول نمبر صفت دی سفیر. سفیر شپېلي ته وي، نو که مثال دلته مونږ وایو چې د ده ضد شته دی نو ته به وایو چې نه شپېلی، نو دا نه شپېلی اوس څه شیز نشته دی. نو سفیر اول نمبر صفت په غیر متضاده کې لازمه خودی په خپله بدون لازمي چې پکې ادا نه کې د حرف ذات په بدلیږي. ګورې وته سفیر د دې معنی د لغوي تیز آواز، که د مرغۍ آواز تیزی که د شپیلي دغې ته سفیر سره مشابه وي. دا صفت به په درې حروفو کې هر ټیم موجودي، خامخا به همیشه به وي. غیر متضاده به په بعضې حروفو کې همیشه وي او متضاده به په هر حرف کې پنځه وي. هغه تاسو ووی لکه دا په سین او سقاد او زا کې همیشه دی. دا سفیر شپېلې اوښکل د دې ادا کولو وخت کې به تیز آواز د شپېلي په شان وځي. نو که دې سین کې تاسو سفیر ادا نه کې، لکه طریقې دا د مسلمین پکار دی. عزیزن رزقا رزقا دا شپېلې که تاسو دې حروفو کې ادا کوئ نه، نو د سقاد او د سین نه به ثا جوړېږي، ثا او د ځانه به ذال جوړ شي، او دا مخرجي غلطي کې ته ما ویلي وو دوه خبرې.